نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. الله اوچته ایماندار ستاسونه او هغه کسان چې علم شرعي ورته ورکړل شوی دی د قرآن او د حدیث په درجو باندې. سورة مجادله آیت نمبر 11. ورته وایي پیغمبره برابریږي هغه کسان چې پوهیږي او هغه چې نه پوهیږي. بېشکه نصیحت قبلوي عقلمند خلک. سورة زمر آیت نمبر 9. امام بخاری و مسلم نقل کوي د معاویه ابن ابي سفیان رضی الله تعالی عنہ نه فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واورېدل چې فرمایلی چې الله د چا د اراده د خیر وکړي نو هغه په قرآن باندې پوهه کړي، د دین فقاهت ورله ورکړي، پوهه ورله ورکړي. صحیح بخاری و مسلم. مختصر ونتي ټاپک دی. یو فضیلت د علم دی، یو فضایل د تعلیم، بیا فرضیت د علم. څومره علم فرض دی او د ټول نه اهمه خبره دا ده چې علم کم اسباب دي، کم آفات دي چې هغه سړی د علماء حق نه او د علم حق نه علم باطل او علم سو ته رسوي. نو مختصر غوندې خبره ده. علم د دې دا مطلب نه دی چې یو سړی خامخا فارغ شوی دی مدرسې نه نو دغه عالم دی او باقي نو خلق علما نه دي. مراد د علم د قرآن او د حدیث علم دی چې هغه د چا نه زده کړی کفاره طریقه وي او هغه علم ورسره وي او دې ځان د دغه علم پاسدار ګڼي چې یاره زما سره دا علم رسره دی، دا پوهه رسره ده، په دې پوهېږم. نور دغه درجه بندي او حد بندي نه وه. صحابه ټول علما وګڼه، لیکن بعضې صحابو ته چې کوم 10 خبرې یادې وي، بعضې 20 یادې وي. عمل د هغوی 100% ټیکو، لکه هغوی قرآن او حدیث عملاً په ځان نافظ کړی او د بیان تحت چې کومه دی نو چا یو خبره کړې ده او چا یو حدیث نقل کړی او چا 2 دي او چا 10 دي او چا 20 دي او چا 1000 دي، چا 2000 دي. چې څومره د چا زیات دغه دی هغه زیاته مرتبه. لیکن صحابو کې څوک دا نشي ویلی دا ټول جاهلانو. خلک وایي صحابه سو عالمان پوهه خلک او دا دی امت خیر القرون. سره دی نه چې ډېر صحابه داسې دي چې هغوی چاته یو حدیث هم نه دی بیان کړی. ډېر صحابه دي چې تللي دي او هغوی چاته څه حدیث نه دی بیان کړی، خو لیکن عمل یې د سر نه تر خپو پورې قرآن او سنت مطابق. د دې وجې نه دا تصور بعضې خلکو ذهن کې اچولی دی چې هلکه بس د علم نوم راځي نو د دې نه مراد خاص یو طبقه ده. نه، د علم نه مراد چې کوم دی هغه خلک دی چې هغه اهل علم وي، علم ورسره د قرآن او د حدیث لږې که ډېرې. نو دلته د هغې خلکو صفتونه دي چې معاویه رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې صحیح بخاري او مسلم نقل کوي، نبی علیہ السلام فرمایي چې الله تعالی د چا اراده د خیر وکړي په دې قرآن کې ورله پوهه ورکړي، په قرآن یې پوهه کړي، په حدیثو یې پوهه کړي، د هغې په مطلب باندې پوهېږي، د هغې په تفسیر او تعویل ځان پوهه کړي. دا ډېر اوچت د خیر خلک دی او دا الله تعالی د خیر اراده راته کړې ده. او بیا ابو امامه باهلي رضی الله تعالی عنہ فرمایي، امام ترمذي، ابو داود، ابن ماجه نقل کوي. ابو داود په علم کې، ترمذي په علم کې چې نبی علیہ السلام یو ځل د 2 کسانو تذکره وکړه د تیر شوي زمانې. و دا یو تش عابدو
او دا بل عالم. رسول الله فرمایي چې فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناه، چې سړی په قرآن او حدیث پوهیږي نو هغه زما د عابد په مقابله کې دومره بهتر دی لکه زما مرتبه چې په تاسو کې په یو ادنا کس باندې څومره اوچته ده. او بیا وفرمایل چې ان الله و ملائکته، چې بېشکه فرشتې او الله تعالی او اهل السماوات والارض، دا د ځمکې او د اسمانونو مخلوقات، تر دې چې یو میږی په خپله سوړه کې او یو میې د سمندر په دې یخ کې هغه د رحمتونو دعاګانې غواړي. چا دپاره لیصلون علی معلمي الناس الخیر، د هغې خلکو باره کې چې هغه خلکو ته خیر بیانوي. په دې وجه باندې نور بې شماره روایاتو کې دي چې د عالم په عابد باندې فضل داسې دی لکه د 14مې سپوږمۍ په ستورو څومره قدرمنه ده. او بیا علما وارثان د انبیاو دي، او پیغمبران د میراث او د روپیو د اشرفۍ میراث چاته نه پرېښودلو، علم یې پرېښودلو. چا چې علم واخیستلو نو دا غټه حصه د رسول الله د میراث حاصله کړ. او بیا د فضیلت مطابق د صفوان عسال حدیث دی، امام احمد، امام ترمذی دعوات کې نقل کړی دی او امام ابن ماجه نقل کړی دی. رسول الله فرمایي ان الملائکة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما یطلب. دا د قرآن او د حدیث علم چې حاصلې دي ته کینی که نه، دا ماسپوتنې اکثر خلک د ترجمې ته ناستې که نه ډډې لګولي کتاب سپاره نه راخلي، نو ځان د دویمې مرتبې نه چې کومه دی نو هغه درېمې مرتبې ته ورسوي. نو دومره ځان چې کوم سوس کوه ما سپاره په لاس کې ونیسئ چې طالب العلم شي. د دغې طالب العلم دپاره ویلي دي، داسې نه دی ویلي چې جامع فلان نه راوځي هغه طالب علم او یا جامع فلان نه راوځي هغې طالب علم ته وزرې خورئ، داسې نه دی ویلي. حدیث کې دا دی چې ان الملائکة لتضع اجنحتها لطالب العلم، لطالب العلم، او العلم نه مراد قرآن او حدیث دی. او چې څوک قرآن او حدیث علم حاصلوي هغې ته کیني، 15 منټه کیني، 10 منټه کیني، 20 منټه کیني، ګنټه کیني، 10 ګنټې کیني، 15 ګنټې کیني. خو چې دا ناس په دې چې زه طالب یم، زه څه زده کومه، نو دومره غټه غوندې موقع زمونږ په معمولي غفلت باندې لاړه برباده شي. نو فرشتې ورته وزرې خورئ. تاسو ګورئ که نه دا ستاسو دا غټ غټ خلک چې کله لاړ شي بار ته نو هغوی ته استقبال د خلک چې کومه دی نو دا قالین نه خورئ، قالینونه. نو اوس قالین ډېر اوچت دی که د فرشتو وزرې ډېرې اوچتې دي. او دا ټوکې هم نه دي که نه. ملا علي قاري مرقات کې نقل کوي یو معتزلي باران شوی و که نه، طالب علمان روان و، قرآنونه سر په لاس کې ورسره و، نو د بیا آواز وکړو چې هلکه خپې په مزه مزه اخلي، فرشتو دا وزرې چتسخانه کوي، خندلی. یو دم یې دواړه خپې وچې شوې په هغه ځای باندې، دواړه خپې په هغه ځای باندې وچې شوې د دې توهین د حدیث ته وجې نه چې په مزه مزه باندې چې کوم خپې اوچتوئ هسې نه چې چېرته د فرشتو وزرې سخانه کوي. دی خندله چې دا څنګه حدیث ته چې فرشتې دې طالب علمان ته چې کومه دی یا د قرآن او د حدیث څوک سبق زوتی نو هغې ته وزرې خورئ. نو دا خنده چې کوي که نه، نو دا خنده به ډېر نقصاني. دنیا کې خو الله څه در نه کړي سزا، نو آخرت کې خو سزا ډېره غټه ده. په دې وجه باندې نبی علیہ السلام فرمایي چې من سلک طریقا یلتمس فی علم سهل الله به طریقا الی الجنه. یو سړی دی هغه د قرآن علم ته راځي، د حدیث علم ته راځي، یو لاره ونیسي الله به د جنت لار اسانه کړي. دا د حضرت ابو هریره رضی الله عنه حدیث دی، صحیح مسلم نقل کړی دی. او بیا په روایت کړي من جاءه الموت یطلب العلم لیحیی به الاسلام کان بینه و بین الانبیاء فی الجنة درجة واحده. چې یو سړی دی هغه د قرآن زده کوي د مرګه پورې، او د ده مقصد دا دی زه زده کوم او په دې باندې د اسلام زندګي او اسلام ژوندی شي. نو چې کله دی وفات شي مرګ به له راشي، نو د ده او د انبیاو په منځ کې یو درجه فرق یا هغه درجه د نبوت ته، نو هغه ډېره اوچت درجه ده، صرف درجه د نبوت. لہذا دا خو فضایل د دې علم شو، فضایل د طالب العلم شو، فضایل د هغې طلب شو.
د دې دایرې نه ځان مه وباسئ. دا ماسخوتنې یا د ماښامې چېرته درس کېږي د قرآن یا درس حدیث کېږي، دې ته کښېنئ. تاسو 24 ګنټې طالبان شوئ. خو چې کښېنئ ورته نو د طلب العلم په شکل کې کښېنئ، هسې هوایي ناسته نه. په دې طلب کښېنئ دا زه یادوم او دا به زه، او که تاسو وایئ چې نه یادېږي که نه دومره دروغ خبرې دي، دا زه نه منم. زه بار بار تاسو دا قصه کوم. د دې ښه ګرام چې کوم دی د ټرک ډریور و، دا 10 ویلر یې چلو. یاره اوس 4-5 کاله کېږي، نشته دی پته نه لګي که وفات شوی الله دې وبخي او که ژوندی چېرته بار ملک ته تللی. د ټرک ډریور و، ټرک. او هغه به چې کله د بره نه راتلو نو هم بالتې درګۍ ته ودرېدو، رحمانیې ته زما خواله به راغی، که زه به وده وم نو راته به ناست و، او که یخ به دا به راغی نو ده به حدیث یاد کړي و د عربۍ د الفاظو د سند سره. هغه حدیث چې کوم دی به ما ته واورول، بیا به چې پاکې کومه ټکې خطا و یا به غلط و نو به ورته ما ټیک کو، بیا به د هغې ترجمه وضاحت هغه به ما ته مختصر غوندې وکړو، دا مطلب دی مالچاو که فرض که به هغه ټیک نه و ما به پې وکړو. په 6 میاشتو کې په زرګاو حدیث یاد کړي، په زرګاو باندې. او بیا یو ځل قصه کولی، بلوچستان ته به ما د سامان وړو، هلته یو غټ جامع مسجد و، په هغه کې لمونځ کوو به، جمعې لمانځه له لاړم، هغه عالم تقریر کولو، ټول موضوع حدیث یې وویله. بیا لمانځه نه بعد ما ورو پرېږ کړو چې مولانا صاحب تاسو غټ عالم یې، او دا حدیث چې کوم دی دا خو پلانکي کتاب کې دی، دا خو دروغ دي، دا غلط دی، دا دی دا دی. سړی حیران شو. وایي ما ته ویلی ته بیا کله راځې نو د جمعې دا لمونځ به ته کوې. وایي ما ورته وایي زه خو د ټرک ډریور یم. وایي چې ټرک نه و چې خر چلی که نه نو هم غټ عالم یې، زما نه غټ یې. د دې حدیث نو زه خبر هم نه وم چې دا موضوعي دي. یعنې ته نه یادېږي که نه، څنګه نه یادېږي؟ دا ټرک ډریور دی هغه یادولی شي، او ته وایې زه نشم یادولی. نو دا علم زده کول پکار دی. بیا د بعضې حکماو قول امام غزالي نقل کړی دی، وایي لیت شعري ای شین ادرک من فاته العلم و ای شین فات من ادرک العلم. وایي چې یو سړی وایي که نه چې ما ډېره دنیا وګټله او د ده سره د قرآن او د حدیث علم نشته دی، نو ده څه ګټه وکړه؟ ټول هر څه یې وبېلل. او یو سړی دی او هغه وایي چې یاره ما علم یې زده کو خو زما نه هر څه پوت شوي دي. وایي دا هسې لګیا دی، هېڅ شی ترې نه دی پوت شوی، دا ډېر غټ څه وګټله، هېڅ شی ترې پوت شوی نه دی، علم یې وګټو. لیکن دا استغنا په ډېر کم خلکو کې، د قرآن او حدیث سره دا استغنا دا په ډېر کم خلکو کې، چې یو سړی د قرآن او د حدیث ماهر هم وي او بیا مستغني وي. دا صفتونه ډېر کم خلکو کې، دا ډېر ګران کار. دویم نمبر خبره، بیا بل ته دا څه رسول، دا علم بل ته رسول، دا ډېر اهم کار دی. سهل د سعد فرمایي چې علي رضی الله عنه یو ځل وفرمایل چې رسول الله ما ته وفرمایل چې ته خو خیبر ته ځې، خو که ستا په لاس باندې یو سړي ته هدایت میلاو شي ستا د علم په وجه باندې، نو دا د حمر النعم د سرو اوښانو نه ماته زیات بهتر دی او زیات لوی ثواب لري. صحیح بخاري او مسلم حدیث دی چې یو سړي ته یو ټکی چې کوم دین څه کې دا ته وښې، نو دا زما دپاره ډېر بهتر دی. حسن بصري رحمه الله فرمایي، امام غزالی نقل کوي، الله مقدسی نقل کوي، لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم. وایي که دا د قرآن او د حدیث بیانونکي نه وي که نه دا انسانان به ټول ځناور وي، ځناور. او دا واقعي خبره ده. دا چې کومه څه فرق دی که نه څه پېژنې، دا خو هم د دې قرآن او د حدیث وجې د دې علماو بیان دی. وقال معاذ بن جبل تعلم العلم، و علم زده کوي. فإن یو سړی قرآن او حدیث زده کړي نو دا خشیت الهي دا په انسان کې پیدا کوي، طلب د عبادت پکې پیدا کوي، او د تسبیحاتو مدارسه دا پکې پیدا کوي. د دې وجې نه علم زده کوي، په علم باندې ځان څه کوي دا پوهه. دریم نمبر خبره فریضة العلم دی. څومره علم زده کول د هر چا دپاره پکار دی. دا حدیث تاسو ته معلوم دی. دا حدیث ته امام ابن ماجه نقل کړی، مقدمه کې امام احمد نقل کړی دی د انس ابن مالک رضی الله عنه نه چې طلب العلم فریضة علی کل مسلم، چې په هر مسلمان باندې دومره علم زده کول فرض دی چې دی په خپل ژوند خو تېرولی شي، خپل لمونځ زده کړي، خپله روژه زده کړي، خپل زکات زده کړي، خپل حج زده کړي، خپله عمره زده کړي.
دا علم به خو زده کې که نه. یو سړی دکانداري کوي، خپله دکانداري په هغې ځان پوهه کړي، په دې کې به زه څنګه ګټه کوم، څنګه طریقه کار باندې به وي. او د جمهور سلف و خلفو رایه هم دا دی نه علم الفقه مراد دی دین، قرآن او حدیث او د هغې نه چې کومه فهم د علم دی چې سړی پې زندګي تېروي، دغه تی مراد دی چې زه به خپله زندګي څنګه تېروم. لہذا دا فرض عین دی، دا به هر مسلمان زده کوي، هر مکلف مسلمان به دا زده کوي چې خپل ژوند به څنګه تېرو. او دویم نمبر دی فرض کفایي. هغه تحقیق علوم دي، هغه تحقیقي علوم که فرض کې سړی نه زده کوي په هغه فرض نه دي، خو لیکن یو ډله وله په کار ده خامخا. داسې نه چې هر یو سړی وایي چې فرض عین نه دي، فرض کفایي دي، دین پاتې شي. نه د هغې دپاره دا د ملا د زوی فرض نه دی چې ملا وي، د ملا زوی به زده کوي، د ملا کړوسی نوسی به زده کوي. دا مسلمان کار دی، د مسلمان. په دې وجه دا به زده کوي. خپل بچي هم چې دي نو ټول چې کومه کره بچي دي نو هغه هم ټول ایستلي دي دنیا ته، او چې دا بیکاره پرځي دي، دا شډل بډل، دا ګوډ شل، دا پالتو لوښي چې کوي، دا موږ له مدرسو ته رالېږئ. نو چې موږ ته راولېږئ دا پالتو لوښي نو سم بچی چې د هغه حفظ هم ټکي او د هغه سوچ هم ټکي او د هغه وجود هم ټکي، هغه علم له ورکوي دین له. نو دوی سم بچی نه ورکوي، پالتو غوندې پرزه ورکړي راویلې ګېلتې نو خانه کله چرسي پوډري پنګ به دا سره چرسیانو پوډریانو منشیاتو اسپتال لیسه چې موږ دې دلته چې کومې داخل کړو، اوله د منشیاتو علاج وکړو، یا په لسم کې شل ځله پیل شوی دی پنګ پسې راولېږي، هغه به څه شی جوړ شي؟ نه جوړېدل ډېر مشکل کاري. روغ بچی ورکول پکار دي، روغ بچی. په دې وجه چې روغ بچی دې ورکول، د هغې نه به روغ سړی جوړېږي. د هغې نه علاوه بله اهمه خبره، آخري خبره، مختصر څه کوم چې پوره کېږي نه، څومره د علم ډېر اوچت دی که نه، چې په دې باندې انسان اندروني بیروني لحاظ سره پاکېږي. الله تعالی اندروني بیروني لحاظ سره د وجود کې صفایي راولي. نو دغه شانتې د دې علم د پاره د ختمېدلو څه آفات او مصیبتونه هم دي چې دا لوی بهترین صفت. علم خو د الله صفت دی، یو نوراني روحاني صفت دی. دا روحاني صفت او دا نوراني صفت کله کله په بعضې خبرو باندې خرابېږي، لکه خصوصي د هغې خلکو دپاره چې هغه فقط علم د دې دپاره زده کوي، او د هغې د وجې نه د هغه علم نه بد علم او د هغه علماو نه علمای سو جوړ شي، علمای حقیقتي جوړ نه شي. نو پای کې راځي حدیث کې صحیح بخاری ابو هريره حدیث دی، د ابو داود ابن ماجه نقل کړی دی، من تعلم علما مما يبتغي به وجه الله عز وجل. یو سړی د الله د رضا دپاره علم نه حاصلوي، بلکې د دنیا دپاره حاصلوي چې یاره زه پې دنیا وګټم. نو رسول الله فرمایي د باندې به د جنت خوشبويي هم نه لګي. دویم علم زده کوي، من تعلم العلم لیباهي بالعلماء. لکه د دې ستاسو په دې کلي کې یو کس یو شی و، هغه ویلی زه په خپلو بچو علم کوم چې په ټولو جوماتونو کې به دې منبرونه ناستې دا ټول ملجان تې کوز کړي. هېڅ یې دې کوز نه کړه، هېڅ شی دې کوز نه کړو، څوک یې دې کوز کړو؟ چې تېره دې لپاره علم پې زده کوې چې یاره زه پې د علماو چې کومه دی نو توهین وکړمه، مه یې زده کوه. من تعلم علما لیباهي بالعلماء یماري بالسفهاء. د فخر پاره او تکبر غرور د پاره او د خلقو توجه ځان ته چې کوم دی را دغه کېو، په جنازه کې څوک رسېدلی ته ټول نه مخکې رسېدلی شروع دي کړي، دا هم یباهي العلماء دی. او په جنازه کې هغه تقریرونه کې هغه بکواس کوي چې په هغې باندې اختلافات راځي، پریشانیانې جوړوي. د دې دپاره یې زده کوي نو په ده باندې هم د جنت خوشبويي سره دا حرامه ده. او بیا د بعضې سلفو خبره امام غزالي نقل کړی وی، اشد الناس ندامة عند المولم عالم مفرط. وی د مرګ په ټایم کې چې زیات ستومان یې که نه هغه مولایي چې هغه نه غټ تجاوزات یې کړي دي، خلقو په منځ کې فسادات جوړ کړي دي، فسادات مفرط دی. دا سړی به ډېر سخت ستومان او ډېر سخت پسې وي، دی به پریشانه وي، ځکه علم یو شریف شی دی. کله چې یو سړی عالم دی او قرآن او حدیث یې زده کړی دی، دنیا به ته حقیره وي، آخرت به د شریف وي. او دا دواړه سري دا مضر دی. ګورئ چې دنیا دې حقیره نه وه هم مضر، او آخرت شریف نه هم مضر. بیا په آخرت باندې ترجیح دنیا له نه ورکوي، دنیا باندې ترجیح آخرت له ورکوي. قول پیل به برابري، سخاوت پر د صفت دي.
دی به مخلوق ته نه ګوري، دی به خالق ته ګوري. دی به چې کوم دی نو خواهشات ته نظر نه کوي، د خواهشاتو مقابل شیز ته به نظر کوي. ده کې به الله خشیت پیدا کړي. انما یخشى الله من عباده العلماء. خو که فرض کا کله چې دی خلقو ته ګوري، د کې به حسد پیدا کېږي، دا سبب دی د علم سو. کله چې دی خپل کینې او بغض ته ګوري، عداوت ته پیدا کېږي، دا د شیطاني صفت. دا قرآن نه مني. او بیا نقل کوي حذیفه بن یمان فرمایي ایاک والمواقع الفتنه قیل وما هي قال ابواب الامراء. چې دا درباري مولا شي، اشرفي مولا شي، او درباري مولا چې هر حکومت راځي دغه مولا نه دی، دغه پیړ دغه پکې خامخا په حکومت کې اشرفي دی که څه شی دی. او هغه یو چې کوم دی نو هغه ناستو دومره غټه خېټه و چې هغه ځای کې پرته وه. هلکه د الله نه چیرېږي، دغه دومره خېټه د الله نه یېرېږي. نو په دې ځای باندې نقل کوي چېرې حذیفه بن یمان رضی الله عنه فرمایي چې د فتنو په دروازو مه کښېنئ. دا د عالم سړي صفت نه دی چې دی به درباري مولایي. درباري د خپلو خواهشات دپاره به دین پامال کوي او دربارونو ته به ځي. سعید بن مسیب فرمایي اذا رأیتم العالم یخشو الامراء فاحذروا منه فانه لص. او چې کله ته وګورئ چې یو سړی ځان ته د قرآن او د حدیث ماهر هم وایي او دی د فاسقانو فاجرانو په محفلو کې کینی، د عمراو درباري ملا ته جوړ شوی دی، نو دنه ځان سره دا غل دا د خلقو نه دین او روحانیت پټوي. دین او روحانیت دنه د خلقو نه پټوي. په دې وجه باندې اصل خبر هم داره چې قرآن او حدیث په سړي کې روحانیت پیدا کوي، نورانیت پیدا کوي، استغنا پیدا کوي. من لم یتغنا بالقرآن فلیس من. نبی علیہ السلام فرمایي چې قرآن سړی مستغنی نه کی نو د مسلمان نه رسي. استغنا دې ته ویل کېږي چې نه د چا سره کینه کوي، نه د چا سره حسد کوي، نه د چا سره بغض کوي. نن سبا چې وګورئ دا خلک ټول د بغض د کینې نه ډک دي. نه د چا ملاتوب مني، نه د چا سپینې جامې مني، او بلکې الټه په هر محفل کې چې ګورئ نو په چا پسې به خبرې کوي. نه، دا د علماء سو صفت، د علماء حق صفت دا دی چې دې کې زړه کې به کینه نه وي، د ده په سوچ او فکر کې به عداوت نه وي، د مسلمان سره به عداوت نه وي، بغض به نه وي. د ده کار به څه وي؟ ماحول جوړول، د معاشرې نه فساد ختمول، د معاشرې اصلاح کول. دی به د معاشرې دپاره هم مصلح وي او به په چا بوج نه وي، په چا به ځان بوج کوي نه. او دا یو خبر یاد ساتئ چېرې د داسې خلقو قدر کول، عزت کول چې هغه علماء حق دي، ځکه چې هغوی کار کسب ته جوړ نه دي، د هغوی سره تعاون کول دا ډېر اوچت شی دی، ډېر اوچت شی. چې یو سړی دی نبي علیه السلام په زمانه کې یو و، نو هغه به داسې میزوب نه و، علم به یې و اصل کې. یو ورور شکایت وکړو، نبي علیه السلام ورته تعالی د الله تعالی د مال او دولت د په وجه درکوي، دا مال او دولت تعالی دا د په وجه درکوي. په دې خپل مال او دولت کې که فرض که په کور کې در سره ایک نمبر د هغه حق دی، که په رشته کې در سره وي دویم نمبر د حق دی، که په ګاونډ کې در سره وي دریم نمبر د هغه حق دی، او که په کلي کې در سره وي نو څلورم نمبر د هغه حق دی. چې کم خلک تا ته پته رہی چې هغه د قرآن او د حدیث زده کړه کوي او پرچار کوي، هغه سره دنیا د ګټې ټایم نه میلاویږي، د هغې سره تعاون کوي، خپل مال سره شریک کوي، په مال کې به دې برکت وي، په مال کې به دې څه برکت وي. الله تعالی به دې غټو غټو مصیبتونو نه بچ کوي، د غټو غټو پریشانونو به څه کې دا بچ کوي. او نور داسې مه وایي چې لکه علم یوازې د هغې سړي کار دی، د هغې مدرسې نه چې کوم دی په رجب کې فارغ شوی او غټ پټکی والی و، یا د هغې مدرسې نه فارغ و غټ پټکی والی. تاسو ټول ملیان یئ، او تاسو د شپې ترجمې ته نه کښېنئ، نه کښېنئ، ټول له سیل مه روان شئ، بار کښېني په هغه ځای کې ناستې په هغه ځای کې. دا بوډاګان ټول مخکې ځي او دا هلکان ټول وروسته ځي، ځکه الله په قهر باندې دا بوډاګان مخته دي. اوسو یا کنځلي کې په کور کې ناستي او یا موبایل ګوري، ټول سیل ما یا لکه 15 منټه 10 منټه 15 منټ څه چل کېږي چې ته کښېنې او ته واورې. اوس که زما خبرې د باندې ښه نه لګي چې د هغه وړاندې ملا خبرو ته غوږ کېږده، که د هغه ملا هغې د باندې نه لګي چې هغه بل ملا هغې ته کښېنه، که د بل نه لګي د بل ملا د بلا ملیان دي په خاخو باندې وسه وړي، په یو ته کښېنه که نه. زموږ خبرې خو ترخې وي که نه،
ناپستو پستو ته کېنه، چا پستې پستې د مالوچ په شان دي خبرې کوي هغې ته کېنه. خو زما را ترخې ترخې خبرې به ته یادې شي، خو زه به بیا نه یم. دا ترخې خبرې به ټیکي، دا خوږې خوږې خبرې کار نه کوي. دا سړی ښه باغي کوي او ښه سرکشه کوي. دا به یو سبحان الله هم یو غټ سودخور به مې 2 رکعاته نفل به کې صلات ضحی او غټ رشوتخور آرام خور به وي، غټ غل به وي. دا ټول کارونه به ته اجازه دي، خو 2 رکعاته نفل کوه او نور بس هر څه چې کې نو کوه نه. اول عقیده ټیک کا، بیا دې خپل چې کوم دی فرایض ټیک کا، بیا دې خپل حقوق چې کوم حقوق العباد ټیک کا. نو تا خو حقوق الله ته توجه کړې ده، نوافل او مستحبات او فرایض دې ټول چې کوم دی نو هغه په سین لاو کړي دي. نو په دې خپل مال کې حق هم ورکوي او خپل ځان دې علم ته متوجه کوي. لږ ټایم ورې په دې 24 غنټو کې او 10-15 منټ ټایم ورکوي. کینی ځان ته دومره ګوته مه نیسئ. کله چې مرګ راغی دې قبر ته ورښکته شي، بیا به ته پته ولګي چې یاره ما څومره وخت ضایع کړی دی، څومره مې ځان سره برباد کړی. الله تعالی دې مونږ د علم سره تعلق پیدا کوونکي جوړ کړي، او الله دې مونږ د علماو سره حق سره د علماء حقو سره متعلق کړي، او الله دې زموږ وخت او ټایم قیمتي کړي، الله دې ضایع نه کړي. الله تعالی دې مونږ معاف کړي پورې غاړه. او صاحبزاده وفات شوی دی، نور څوک وفات شوي هغې ته دعا وکړئ. پروردګاره ته معاف کړي، ستا بندر عاجز او ډېر نور څوک وفات شوي دي، چم ګاونډ کې منصور باندې کې څو زنانه وفات شوي ده، نور څوک دي الله معاف کړي، بخشش نصیب کړي. اللهم اغفر لحینا او میتنا. یو بیمار دی هغه درخواست کړی دی، پې ماته شوي ده، هغې ته دعا وکړئ. پروردګاره شفای کامله عاجله جوړ رحم کرم به وکړي. الله